الرحيم كتاب الوضوء وصلى الله على النبي الأمي العربي الكريم امام بخاری رحمت الله علیه ټولنا اول کتاب الوحی رو دا چې کتاب الوحی مقدمه کړه وجوهات د تقدیم په خپل ځای باندې بیان شو بیا کتاب الایمان رو بیا وجوه د تقدیم د کتاب الایمان په مابقیه کتب باندې دام په خپل ځای کې بیان بیا ورپسې کتاب العلم بیا کتاب العلم په کتاب الوضوء او صلات او په دې ټولو باندې مقدم شو دیاغی وجوه د تقدیم اسباب متعدده د تقدیم وجوهات کثیره غ بیان شو څومره عبادت چې دي په دې ټولو باندې عمل بغیر د علم نه کېدی نشي کاغه د صلات مسلې دي که د زکات د حج دي او کاغه د طهارت مسلې دي دا ټول په حصول کې علم ته محتاج علی موقوف علی لہذا غی موقوف کی مقدم کی کتاب العلم او بما بقیه عبادت وغیرہ بحثونو باندې بیا کتاب الصلات مقدم کړي ځکه د ایمان نه پس په جمله عبادتو کې اهم او مهم عبادت او اصل د کتاب الصلات مقصود په عبادتو کې المنز ده بیا د المنزل لپاره شرایط دي او بټولو شرایطو کې اهم شرط هغه شرط د طهارت د دې پر شرایط دی او په هغه کې اهم هغه شرط د طهارت اگر کډیر شرایط دی ټولو کې اهم او مهم شرط هغه د طهارت د نو د دې وجنه د کتاب الوضو مقدم کړي بعضو نسخو کې د وضو په ځای لفظ د طهارت راغلی او هغه یو عام عنوان او هغه عنوان ډیر مناسب ده ځکه چې طهارت عام کاغه اوبو سره یو کاغه خاورې سره تیمم او وضو د طهارت په نسبت باندې لږ خاص ځکه وضو چې وینو دا د اوبو سره او بیا هم علما وایي چې دا خاص په معنا د عام سره ذکر د وضو د مراد دی نه طهارت دلته چې امام بخاری ذکر د وضو کړه دا مراد د وضو نه دا زمید واو سره دغه فعل د چې او دس ورته وایي او که وضو بفتح الواو شي نو بیا اوبه چې هغې باندې اودس کېږي او کتاب الوضو د وجه د تسمیې د وضو په وضو باندې چې دا وضو ته وضو ولې وایي علما د لغت وایي چې دا وضو مأخوذ ده د وضاعت نه وضاعت او د وضاعت معنا د حسن جمال چمک دمک پړقېدل نو د قیامت په ورځ به د هر مسلمان اعضاء الوضو دا چمک دمک کوي داسې به پړقېږي لکه شاته به حدیث پاک کې راشي غرم محجلین دا ټنډې به پړقېږي او لاس او پښې به پړقېږي داسې نو وضو ځکه ورته وایي چې د وضاعت نه
او د وضاعت معنا چمک دمک، د وضاعت معنا حسن، وضاعت معنا جمال. ما ویل چې درس پیریډ ختم شي بیا ورسره میلاوي څومره صفایي وضاعت صفایي ته م وایي. وضو ته ولې وضو وایي؟ یو مسلمان چې شواروز کې 15 ځله مخلص وینځي نو د ده اعضا و اندامونه صفا سوتره. وضو د وضاعت نه او د وضاعت یوه معنا د النور رڼا او د الله قدرت د زه خو فراست باندې دا معلوموم د الله په فضل تاسو ټولو ته الله فراست درکړی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. منږ ته په فراست باب د پته لګي چې دا سړی لمونځ ګزار ده دا نه ده. د هغه ټنډه کې قدرتي رڼا وي. بعضې خلک د سر په سترګو ګوري او بعضې خلک د زړه په سترګو ګوري. او د قیامت په ورځ خو ښکاره خبره ده. رسول الله مبارک وایي یتوضأ فی المحشر، د هر متوضي ټنډه به د نور او د رڼا نه پړقېږي د قیامت په ورځ. بهر تقدیر د ایمان نه پس په عباداتو کې اهمترین عبادت المنځ ده او د لمانځه دپاره بلها شرایط او د ټولو نه اهم شرط چې هغه هیڅ نه ساقطېږي هغه طهارت. ما درته ویل چې دې نسخه کې خاص عنوان راغی او زیاتو نسخو کې کتاب الطهارت عام عنوان ده او دلته هم د وضو تفسیر موږ طهارت سره کوو دې دپاره چې شامل شي اودس او تیمم دواړو ته. که طهارت شي ما یتطهر به نو که اوبه وي اوبه دي، که اوبه نه وي خاوره تیمم ته شامل شو. او وضو ما یتوضأ به اوبه بیا خاورې ته نه شاملیږي نو چې کومه نسخه کې وضو راځي ته به په معنا د طهارت وایي. یو وړه خبره بله یادول غواړي باقي خو د تحقیق نه ډک کتاب ده خو ډېر افسوس. اقسام د طهارت ابتداءً طهارت 4 قسمه ده. یو ته وایي طهارت ظاهري، بل ته وایي طهارت باطنی، بیا طهارت حقیقی ده، بیا طهارت حکمی ده. ظاهری طهارت، باطنی طهارت، حقیقی طهارت، حکمی طهارت. چې کم نجاست حقیقی ده دی هغې ازاله کول دی نه بعد طهارت حقیقی راځي. او چې کم حدث او نجاست حکمی ده دی هغې د زوال نه پس طهارت حکمی راځي. طهارت باطنی 2 قسمه ده. باطنی طهارت 2 قسمه ده. یو ته طهارت قالبی وی، قالب د جوارحو لاس او خپې او د بدن ټول اعضا او اندامونه د رذایلو نه پاکول چې په لاس او خپو سترګو او غوږونو باندې اعمال رذیله درنه ونشي. دې ته طهارت قالبی وی، د بدن طهارت چې جمله رذایلو نه ځان پاک ساته. مثلا الله سترګې درکړي دي پردی ښځې ته مه ګوره، لاسونه درکړي دي خلاف شریعت مه استعمالوه. دې ته طهارت ظاهري او قالبی وی. دویم قسم د طهارت باطنی طهارت قلبی ده.
قلب او قالب دا خو تاسو د اولی درجې نه پیژنئ. قلبي طهارت د زړه پاکواله، دا د زړه طهارت او پاکی دا برازي په ازاله د عقاید رزیلو باندې چې څومره رزیل عقاید ستا په سینه کې دي، څومره بغض او حسد او کینه او عداوت ستا په سینه کې د امراض باطنی او عقاید باطنی و نظر پاکول دې ته ویلی شي طهارت باطنی. خو د قدرت چاوده بدن پاکول د نجاست حقیقی نه دا اوس وګوره د طهارت ظاهري یو قسم شو، او بدن پاکول له حدث حکمی نه نجاست حکمی نه دا د طهارت ظاهري دویم قسم. نو جمله څلور اقسام شو کنه. ورسره که دا یو خبره بل هم یاده کړئ نو ډیر خوند به وکړي، او هغه خبره دا ده د الله قدرت او شان ده، د الله پاک قدرت او شان ده چې د طهارت باطنی اثر دا په ظاهر باندې ښکاره کیږي. تاسو یو قاعده اورېدلې ده خو زه دا تاسو ته نه وایم، او هغه ځکه چې شکر د تاسو د علم الظاهر عنوان الباطن، ظاهر د باطن عنوان ده، او که تعبیر بدلی نو دام ویلی شي الظاهر عنوان الباطن، ظاهر د باطن ترجمان ده، ظاهر د باطن ترجمانی کوي. د هر چا ظاهر د باطن بس هغه مظهری نو باطنی طهارت چې د چا څومره ډیری دومره به اثرات ښکاره کیږي بدن باندې، هغې سره به ظاهري طهارت م الله تعالی ورته ورکوي. بهر تقدیر خبره ډېره زیاته اوږده ده. باب ما جاء فی الوضوء، سوال پیدا کیږي چې امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه کې آیت راوړ. عام معمول او عادت شریفه د امام بخاری دی چې د ترجمه لاندې د حدیث پاک ټول یا د حدیث یو ټوکړه او یو جمله راوړي، هغه د باب ترجمه او عنوان جوړي، او دلته ترجمه الباب کې آیت کریمه راوړ. دا ولې؟ نو دوه خبرې دي جی جواب ته ګوره. یو خدا چې په ابتدا کې تاسو اوریدلی وو چې عادت شریفه د امام بخاری رحمت الله علیه دا هم ده چې کله د یو آیت مناسبت له ترجمه الباب دا غټ عنوان کتاب الوضو، نو د آیت الوضو مناسبت د کتاب الوضو سره شته. چې کله آیت د دې مناسبت هم د غټ عنوان سره یا د واړه عنوان غټ کتاب وړوکی باب، نو د عنوان او ترجمه کې بیا آیت ټول یا نیم آیت راوړي. یو جواب دا دلته ذکر راوړی چې بره کتاب الوضو ده او دا آیت الوضو ده، وضو سره مناسبت را. او دویم جواب دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په عنوان کې او ترجمه الباب کې آیت تبرکن راوړی، د حصول تبرک د پاره آغاز او عنوان او ترجمه دا آیت کریمه راوړ. او دریم جواب دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه باب کې ترجمه آیت الوضو راوړه. دا ځکه چې مخکې وضو ده اودس، او منګ وایي چې هلکه اودس د لمانځه دپاره فرض ده او فرضیت دلیل غواړي،
نو امام بخاری دې د باره چې په دغه آیت الوضو باندې فرضیت یو داسې راغلی ده د دې وجنا چې اودس فرضیت ثابت په آیت الوضو ده نو امام رحمت الله علیه خو بس فقاهت دغه تخکارش چې د کوم آیت نه د اودس فرضیت راغلی ده او مکه آیت راوړ دا دریم نمبر جواب شو وقول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم مولانا صاحب مبارکہ معترض اعتراض کئی لگ متوجہ با اوسیگی زکا بیا دی بخاری شریف دی پاس بل کتاب نشتا او نمانگ او تاسو سر دومره ټایمی چې 2 ځله 3 ځله 4 ځله دورو دا ډېر خوش قسمت او بختور طالب او عالمي چې هغه د الله دا موقع ورکړي د 2-3 ځله دا 2-3 میاشتې مخکې یو عالم وفات شو د ټل طرف ته د ډېر عمر سړی و ځکه زما د والد صاحب کله سپېلو ما والد صاحب 5 کاله کېږي وفات او بلکې هغه نه کله مشر عمر کې او من کو ډېر لیدلو یو وخت کې دارالقرا کې شیخ الحدیث قد و قامت نه ډېر کمزور او د ډېرو غټو علماو استادو ده والد صاحب ویل چې یاره سبقونو په فنونو کې څه خاص فن نه و شوق یې نه و تکرار مطالعه استادانو به ډېر تهدید ما به ورسره تکرار هم کو خو تقوا او پرهیزګاري پکې وه وای چې کله فارغ شو نو دو ویل چې زه خو په فنونو کې په هېڅ هم نه پوهېږم نو اراده یې وکړه چې زه به څو کاله بار بار د احادیثو دوره کړم 8 کاله یې د احادیثو دورې و نو والد صاحب بیا دا فرمایل وای دی ته الله تعالی دومره پوهه بیا په حدیثو کې ورکړه چې کله فارغ شو 9 کال باندې ډایرکټ شیخ الحدیث ولګي تقریبا زما په یاداش چې ما ته معلومه ده 43 کاله خو ما ته معلوم دي چې ده شیخ الحدیث مردان کې او کته ګجر دا یو علاقه د مردان کې التا بازار د مردان کې پېښور کې کئی کې ټل کې انګو کې نو څه د 50 کالو نه برابر درس حدیث د وکاو شیخو دا برکت د دی و چې د 8 کاله دوره و نو ما درته وویل چې دینه بره نه بل کتاب یو نه موږ او تاسو بیا ویلی شو معترض اعتراض کوي چې دلته راځي اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم چې کله تاسو مانځه ته پاڅئ نو یو خدا ده چې دا چې مانځه ته سړی پاڅي نو عام طور سره مسلمانان په جماعت کې ناست دي بیا اقامت شروع شي لمانځه ته پاڅي نو ولې چې کله جماعت کې کینی و اقامت شروع شي بیا به د اودس کوي یو دویمه دا ده که یو سړی ناست د جماعت کې اودس شته ده او دلته وایي فاغسلوا وجوهکم رب کائنات نو یو جمله دې سره پکار وه الله حکیم ده موږ نه پوهیږو خو چې داسې جمله راغلې وایي اذا قمتم الی الصلاة وانتم محدثون چې تاسو کله لمانځه ته پاڅئ او تاسو بیا اودسه نو فاغسلوا بیا مخ لاس او پښې وینځئ او په سر مسه وکئ که څنګه رحمت الله ظاهره خدای نه دا معلومیږي که اودس وي هم وکه او که نه وي هم نو مولانا صاحب د دې اول اعتراض وړوکی جواب او د دې دویم اعتراض 3 جوابات اول دا د اذا قمتم مفسرین د دې تفسیر په اردتم سره کوي و اذا اردتم الى الصلاه کله چې تاسو اراده د لمانځه وکړه بیا تاسو تقدیر خو به موږ تاسو تفسیرو کې لیدلی وانتم محدثون خو قمتم په معنا د اردتم سره دا یو اعتراض لړ پات شو دا چې وانتم محدثون پکې نشتا نو اول جواب دار او ګورئ جی دلته تاسو به وړه غټه دوره کې ټول تعبیرات
عالمانه کوي، عالمانه تعبیر، امیانه بنه کوي. شکر د زس تاسو به هل شکر وباسو موږ استادان یو، تاسو زموږ بچیان چې تاسو بالفعل مدرسین یو، فارغ شئ درس تدریس وکړئ. نو یو داسې وي چې کله یو لفظ ملفوظي کله ملحوظي، ملفوظ نه خو ملحوظ. دلته وانتم محدثون ملفوظ نه ده خو ملحوظ ده، یعنی لحاظ د دې قید ضرور ده. ځکه چې د سړي اودس نه یې هغه به کوي. نو په آیت کریمه کې یوه ډله د محدثینو فرمایي چې وانتم محدثون اگر که ملفوظ نه ده، ذکر نه ده خو ملحوظ ده. لکه موږ وایي چې دا تفاسیرو کې تقدیر راوباسي وانتم محدثون، خو همدا ملحوظ شو. که ملحوظ نه وای ولې تقدیر راوباسي؟ او دلیل په دې باندې دا ده چې ډېرو صحابه و 13 کاله 20 کاله 30 کاله 50 کاله چې کله مانځه ته پاڅېدل نو دوی به اودسونه کول، عمل بالوضوء یې کړی. نو انتم محدثون ملحوظ یا ملفوظ یا ملحوظ، بس ملحوظ ته خبره ختمه شو. دویم دا ده چې آیت کې وانتم محدثون نه شرط کړای شوی ده نه نفی کړای شوی ده. بچې دا خبره درته یاده شوه که وانتم محدثون شرط نه ده لګېدلی، لیکن نفی شوی ده، نه نفی شوی ده او نه وانتم محدثون شرط لګولی شوی ده. او دا په هغه وخت کې کېږي چې نه شرط شي او نه منفي شي، چې انسان په حالت الحدث کې، انسان په حالت نو آیت کریمه کې نه شرط ولګېده او نه نفي وشوه. محدثین وایي چې کله نه شرط شي او نه منفي شي نو دا په هغه حالت کې وي چې انسان په حالت الحدث کې وي. نو دا حالت الحدث په خپله ورسره راغی. دریمه توجیه دا ده په ابتدا د اسلام کې چې آیت الوضو نازل شو، دا جواب وګوره ډېر عجیبه ده. نو ملک صاحب یادول غواړي که بیا دې یاد کنو ثواب بستا مو شي او زما مو وشي. نه پکې قید دغه وانتم محدثون نه ملفوظ ده نه ملحوظ ده، نه ملفوظ ده نه یوم نه ده. البته مسله داسې وه بطور شرط منظورم نه ده، ملفوظم نه ده، ملحوظم نه ده. او البته د اسلام په ابتدا کې دا حکم و چې کله به لمونځ ته تلې که به د اودس و او که به نه و تا به اودس کوو، ولې د هر مانځه دپاره اودس فرض نه و. بیا چې مسله سخته شوه وضو لکل صلاتین منسوخ شو او د هغې قیم مقام سواک لکل صلاتین. نو اوس چې دغه توجیه ته واخیسته چې په ابتدا د اسلام کې هر مانځه دپاره ځان له اودس فرض و، که به ته په طهارت کې وې که به حدث کې وې. نو چې اودس فرض ده بیا پکې وانتم محدثون نه ملفوظ نه ملحوظ نه منظور. بس که محدث بیا اودس ایم اودس به کوي، که په اوداسه کې یم اودس به کوي. په ابتدا د اسلام کې خو فرض ده. دا جواب هم ذهن ته ورغی. یو څلورم جواب د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کې کړی چې هغه خو داسې ده چې د نورو شروحو ډېره نامه موږ وانلو، خو چې کله کوم ځای د بدرالدین عینی د شرح رازی، د علامه ابن حجر اسقلانی د شرح رازی، یا کوم ځای د فیض الباری رازی نو هلته یې نوم وویلو، ځکه چې دا وروستو نور خلک دوی ناخذ کوي.
شاه صاحب دا لیکلی دی وی دلته وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم نو شاه صاحب توجیه فیض الباری کې دا کړي وانتم محدثون قید لګول ته ضرورت نشته کمنګ مفسرین لګو یا ملحوظ کو یا ملفوظ کو یا منظور ضرورت نشته ولی ضرورت نشته وای ګوره حکم دا ده چې یو سړی لمانځه ته پاڅ کده چا اودس نه بیا اودس ای نو فغسلوا وجوهکم وایدیکم دا صيغه د امر دي کنه دي نو اودس په د واجب شو او کنه یو سړی په حالت الحدث کې نه نو د به وضو علی الوضو راشي امر بر استحباب شو نو چې څوک اودس د بار اودس کوي فرضیت خاصه منسوخ د استحباب پات نو فغسلوا صيغه د امر بر استحباب د پاره شي د په حق چې تیار یو دشتا خو تازه کوي بیا او چې د چا نشته په حالت د بیا د صحیح کې د نو فغسلو امر به د هغه په حق برای وجوب شي او بس صحیح شو کنه یو د پاره حکم وجوبن شو چې حالت الحدث کې د بل د پاره استحبابن شو چې حالت الطهارت نو بیا دا څه ضرورت د چې یار بس دلته دا د چې بس قید دیوان تو محدثون یا ملفوظ پکار دا یا ملحوظ پکار دا یا منظور پکار دا کستاسو خیالی د کشمیری رحمت الله علیه په توجیه کې مخ کې درې توجیهګان باندې زمنا نرا دراغی چې مې ملفوظ کوا مې ملحوظ کوا مې منظور کوا خو وایا چې بس دوه قسمه خلګینو دواړو ته خطاب یو تیار پاوداسه کې دی هغه ته به امر برای استحباب شي حکم استحبابن او چې په حالت د حدث کې دی حکم وجوبن یاره چې رښتیا درته وایم ټول جوابونه ډیر زبردست داسې اثر کوي لکه زخم باندې مرهم پټي خو د کشمیری صاحب جواب ډیر خوند او مزه پکې ده عبارت تو ہے قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضا بیان کړه د نبی علی السلام وضاحت کړه د فرایض الوضو فرض دی او داس فرض ده ګوره یو او داس دا یو اسباب موجبه دی او داس دی اسباب موجبه تاسو ته پته ده حدث اصغر ده اکبر ده خروج ده منی ده مزید او بول دی وغیرہ وغیرہ براز او یو فرضیت ګوره یو کتاب کې چې یو مسله یاد شي فائدې بل ترمذی شریف کې درې ابواب را ان رسول الله غسل مرة وقال هذا بیا راغله چې اعضاء الوضو مرتين دو ځله ومل کنه ترمذی کې زینم ورزی کنه او بیا راغله چې رسول الله مبارک ټول آزاد درې ځله هاذا وضوء و وضوء الانبیاء من قبل فمن زاد او نقص فقد ظلم واساء او منګ ویل چې آخر الامرین عثمان علی صاحب د روایتونو معلومی کې جدار جهر اندام درې ور نه زیات نه کم کڅو کمی تر کې سنت کې زیاتی تعدی علی المقدار المسنون کې دواړه بیا د بی نو وی حضور پاک یو زلندامونه وینځلې دي دا یو مرتبه د فرضیت وتوزع ايضا مرتين په بل موقع باندې اعضاء الوضو دو زل وینځلې دا مرتبه د استحباب ترمذی کې تیر وثلاثا او په اخر زل باندې هر اندام درې زل وینځلې دا مرتبه د سنتیت استیعاب سره د فرضیت ولم یزيد على ثلاث د زیات درې ونه زیاتت الته وبله مسلم دې راشوي چې څوک درې ونه زیات وینځي فقد ساء وظلم او بلکې راځي فقد ظلم واساء د زیاته او که مقدار مسنون نه وړه ده او که کمای د بیا د بیو وکړه په ترک د مقدار مسنون نه به زیاتای نه به کمای خو تاسو یو خبره بل نه وکړي چاته یاد لري احسان الله صاحب تا ته استعمال کری ته چې په یو سیټ ناس
او چې عمره تم جازګي او سیټ باندې ناشته در یاد ده چاته یاد خیر دا غو وی کنه یار تا ونه ویل چې موسوس دی پار یو مسلمان دی وسوسه بیمار هغه دی پر اجازه ده هغه فقط ظلم یا فقط اساء و ظلم یا فقط نقص و ظلم د دې مصداق نه یو سړی خیران خچند مصری د الله زوخپې په گریسو تیلو و غیر یو سړی ګلکار د الله سي په سیمټو په خټه و غیر هغه درې ځله نه پاکيږي وینځلو سره نو هغه 15 شپږو هغه د دې اساء و ظلم لاندې نه راځي تاسو الته ترمذی کې ونه ویل دا دلته چې رسول الله و چې زیادت باندې کې بدرونه بکمای دا د هغه مسلمان دی پاره چې نه دی وسوسه بیمار ده نه تبرید الاعضاء مطلوب ده وړه ده او نه تنظیف الاعضاء مطلوب ده چې سړی یا ګلکار ده یا مزدری ده ورناغه د دینه مستثنا دی وای ټول علما وایي چې په استعمال دی وبو کې به اسراف نه کوي ته نهر باندې و سمندر باندې ناس ته رسول الله مبارک سات ته وایي هغه لګیا و ډېر استعمالوله ما هذا یا سات ساده دا څه کوي ساد ورتل جی او 10 کوم او 10 کار خیر ده ولا خیر فی لا صرف فی خیر د کار خیر کې اسراف لا خیر فی صرف ولا صرف فی خیر حضرت سعد دې تک غتلیو چې اسراف خشه نه ده خو کار خیر کې اسراف نه نو ویل او 10 کار خیر ده دې کې به اسراف رسول الله ورته چې سمندر په غاړم ناشته او بل مقدار نه زیات نه استعمالوي غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا چې المونز د پاره طهارت شرط د طهارت نه بغیر مونز نه کی کاغه هر قسمه طهارت دویم غرض دا چې څلور امامان اغه دا فرمای چې د پنځول منځونو د پاره سجده د تلاوت د پاره نماز جنازه د پاره د دې ټولو د پاره طهارت په مرتبه د شرط کړه چې د دې نه بغیر ګورې نه کیږي مخکې باب کې ذکر شو فرضیت د اوداس او دې باب کې به درته وایي چې د اوداس نه بغیر اډول مونځ کیږي نه او دلته ترجمه الباب د حدیث پاک یو ټوکړه راوړی ده دا لا تقبل صلات بغیر طهورین دا د حدیث پاک ټوکړه ده او امام بخاری د حدیث ټوکړه عنوان او ترجمه وګرځول څلور امامان په دې باندې متفق دي چې د جمله منځونو لپاره دا طهور لفظ ولې راوړ د دې لپاره چې عام شي او داسو تیمم دواړو چیرته وبې سړی به داس کې یقینا مونږ نه کیږي بغیر او باندې پاک خوري تیمم وکړي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاه حتى نفس قبولیت دا لا تقبل په معنا د لا تصح سره مولانا صاحب ته قبولیت دو قسمه ده یو ته قبولیت کامل وای یو ته نفس قبولیت وای او کتا سو تعبیرات اوریدلی ال تکل داسم راضی کتابونو کې یو ته قبول اصابت وای یو ته قبول اجابت وای قبول اصابت او قبول چې کم سړی قادر په طهارت د خزانه راو د طهارت اصل نه کی مونږ کوي نه نفس قبولیت شته نه قبولیت کامل شته نه قبولیت اصابت شته او نه قبولیت اجابت شته سم نشته ودسه خو ته نشي ویلې چې لا تقبل نه قبليږي المنز د بیا او دسه په قبولیت کامله چا داسې توجیه کړی ده یعنی غاړه اخلاص شي او ثواب دی ورته نه میلاویږي والله دنه سړی د سره نه قبليږي نه قبول د اصابت شته نفس قبول نه قبول د اجابت شته قبولیت کامله من حدث چې یا مانځه کې بیا او دس شي او نزل او دس نه کوي یا د ابتدا نه حتی یتوزع
بیا به سوال پیدا شي چې تا یتوضا دلته حدیث کې راغلی د اوبه باندې اودس نو چې اوبه نه نو موږ حتی یتطهر یتوضا په معنا د یتطهر شه د اوبه او تیمم دواړو ته شامل اله قال رجل من حوام تحقى من حدث يا ابا هريره قال فساوله قرات مولانا صاحب د حضرموت مدینه د یمن نه یو علاقه د سړی راغلی ابو هريره طویل مل حدث لا تقبل صلاه من حدث د حدث نه څه مراد هغه ورته وی فسا دا فساون خبر د مبتدا مقدر د هو فساون هغه هوا د چې انسان نه خارج شي زوراتن او هو زوراتن یا هوا سره د आवाज چې انسان نه خارج شي نو دلته دا ولی په وړي بول او دس نه ماتېږي په غټو بول دلته مراد د حدث نه حدث فی اثناء الصلاه چې سړی د مانځ په منځ کې بیا ودس نو ملکه د مانځ منځ کې سړی نه غټي بولي وړي بولي نه خو هوا کله سره د आवाज کله بغیر د आवाज خارج شي انسان کمزور ہے نو هغه ورته ویل چې دا هوا ده یا आवाज سره د आवाज ده فی اثناء الصلاه د مانځ په منځ کې حدثنا دا مراد دي علم بچه غرض د امام بخاری رحمت الله علیه هغه دا خبره ده چې مخ کې باب کې اول ذکر شو فرضیت الوضو ورپسې راغی چې لو دس نه بغیر مونځ نه کیږي دې باب کې به ذکر شي فضیلت الوضو د اوداس فضیلت د اوداس برکت د اوداس نورانیت او دا اوداس نه ده جی دا یو عمده خصوصیت یو نفس اوداس یو اطوالت الغره تاسو نه څوک تپوس وکي چې دا نفس اوداس خصوصیت د امت محمدی ده که اطوالت الغره دا خصوصیت د امام د دې امت وز بدل تراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان امتی یدعون یوم القیامه غرا محجلین من اثار الوضوء اطوالت الغره مستحب ده او شوافی حضرات وی چې دا مستحب نه ده او لآداب دل مانزنه ده غره و تحجیل څه ته وی یوم القیامت غرا محجلین وستا جی نفس او دست دی امت خصوصیت نه ده دا نورو البته عمده خصوصیت ده هغه د اطوالت الغره او د تحجیل دی وجنه غره ویل کېږي د یو درهم برابر یا د ورغوي برابر سپینواله د اس په ټنډه کې چې نور سور او توري دا ټنډه کې د یو ورغوي برابر سپینواله چمک دمک کوي کنه کوي معلومیږي کنه لري نه تحجیل ویل کېږي د لاسونو او خپو چمک دمک لاسونه به چمک دمک کوي خپې به چمک دمک کوي خو دا کله چې اطواله یې کړي اطواله وسته وی محمد انسا اطواله ویل کېږي زیاتول د حد په محدود باندې تا ته وی و ایدیکم الی المرافق لاس مرفق پورې وینځه محدود د مرفق شو کنه حد نو تر اولګیږي نصف الساعد د دې مرفق نه یو چمپک وړاندې لاړ شه دا نیم ساعده پورې دا اطوالت الغره اطوالت الحد المحدود خپا و ارجلکم الی الکعبین
او ته تر نصف الساق پورې خپه ووینځه دا یې تواله شو حد څو کعبین تا د حد نه څه وکړه لږ غوندې اضافه نیمې پونډۍ پورې د خپه ووینځله حد نه د اضافه وکړه که نه دې ته یې تواله وایي مخ طولن عرضن چې کوم اندازه وه طولن عرضن د یو ګوته طولن یو ګوته عرضن اضافه و دې ته یې تواله ویلی کېږي دا امت خصوصیت دا غرن محجلین د اتوالې د وجه نه ده چې نور امتونو به مرفق نه یو انچ مخوانه وینځو کاب او منګه ته دا حکم ده چې تاسو که غواړئ چې د قیامت په ورځ هم د لاس او خپو د ټنډ چمک دمک زیاتې تاسو اتواله وکړئ مرفق نه نصف ساعده پورې د خپو مسله کې کعب نه نصف ساقه پورې د مخ مسله کې طولن عرضن یو ګوته اضافه نو د قیامت په ورځ چې د دې امت امتیازي نشان او خصوصیت د اطالت الغره و تهجیل د نور امتونو به ټنډه چمک دمک نه کوي د امت محمدي به کوي د نور امتونو لاس او خپې به چمک دمک نه کوي او د امت محمدي به دا به د دې اتوالې د وجه نه کوي ابو هریره به لاس ډېر وړاندې پورې وینځه وی زما زړه دا وایي چې الله تعالی ما ته دا غره زیاته کړي خپې به یې تر نیمې پونډۍ نه هم زیاتې وینځلې وایي چې د قیامت په ورځ زما د خپو لاسونو چمک دمک زیات نو دا اتواله چې ده دا د دې امت خصوصیت وګرځېدله اطاله تکون بزیادت علی الحد المذکور چې کم حد په لاسو خپه او مخکې ذکر د هغې نه اضافه اندازه وینځل د اتواله شول وی د جمعات چت ته وختم ابو هریره سره زما امت برا بلل شي آواز به ورته کېږي یوم القیامه غرن محجلین ای ایها الغر المحجلون هلموا الى الرحمن ما څه ویل یاسین صاحب ایها الغر المحجلون فرشتے به آواز کوي هلموا الى الرحمن ای امت محمدی چې ستاسو د اودس په برکت ټنډې پړقېږي لاسونه خپې چمک راشي رحمان بادشاه یدعون آواز به کېږي یا یدعون نشاندار کولی به شي غرن چې ټنډه به سپینی چمک دمک رڼا به کوي محجلین لاسونه خپې به سپینی چمک به کوي من اثار الوضو دا به برکت دی اوداس سوي فمن استطاع منکم چې د چا وس او طاقت کېږي له تاسو نه ان یطیل غرته چې دا د دا غره لږه زیاته کړي معنا زیادت دی وکړي په حد مذکور باندې په لاس خپه او مخ کې او غواړي چې د قیامت په ورځ د زما د ټنډې لاسو خپو رڼا زیاته نو فلیفعل دا کار دی وکړي دا اضافه دی او دا زیادت دی په حد مذکور باندې جمیله څه وی وکړي لکه ابو هریره به کو لاس نصف ساعده پورې خپه نصف الساقه پورې مخ نصف الراس پورې وی زما زړه وایي چې د قیامت په ورځ مې د دې ځایونو رڼا ډېره شي پوه شو که نه